کار کو نو د چې وخت تیریده نه مسلمان د عیسائی نه اثر علی او عیسائی چرته د مسلمان نه اثر وانه غست تعلق ورسره پیدا شوی واده کو زما ستا د مسلک اختلاف ته زما ستا د مذهب اختلاف ته نظر سره واده کو دا واده وی صحیح ده د مسلمان ته وی شرط پدای چې ما پسې به مسلمانان نه راغواړي په واده کې مطلب حاصل دا چې ته به راته واده کېږي لکه څوک په راغواړي نه ما به نه بوځي خو ته به راته واده شي وی ده ورته وی چې ټیک ده وی واده یې ورسره وشو خو چې کله د مسلمان واده کو نو د ځان سره قرآن وړی و قرآن ورسره و کمره کې یخی و نن هم خلق ناغه چې صرف واده کوي نو د ډولۍ نه مخکې قرآن نیولی بیا یې چېرته سیټ ته کېږي اډو پته یې نه لګي دا خو د قرآن بې حرمتي ده او د قرآن بې عزتي ده قرآن چې تا ځان سره ووړو بیا یې تلاوت کوه ای پلارانو میندو کور کې قرآن کله ناکله رالی لولی یې ګورئ لولی چې ستا د بچو ته د قرآن عظمت معلومیږي نو قرآن یې ځان سره وړی او کمره کې پروت وخت یې تېرېده د واده یې ډېر وخت وشو یو ورځ دا خاوند د کور ته راغی د ټبرې کور ته هغه بنګي راوستی او د ټول کور صفایي پې کړې وه وی نن مې کور صفا کړی دی د تعلیم یافته خلکو دا کاري چې دی یو کتاب یو ځل وګوري هغه بیا سیټ ته غورځوي د دې اوس څه فایده نشته هغه یې مطالعه کړي یاد یې کړي دا خو قرآن دی چې نوې هره ورځ یې ګوره خوند به سیوا کوي ړتې د سړي نه تورېږي او هغه اضافي کتابونه مې هم ټول غورځولي دي چې کم په زولو دړه کې وخوړله وی زما کمره کې یو کتاب پروت و هغې ته خو دې څه نه دي ویلي وی هغه مې ړومبې کته ډیران ته غورځولی په ډسبین کې ګوره ده ورته وی دا خو زما د مذهب کتاب دا خو قرآن و دا خو عام کتاب نه تا هغه غورځولی دی دا زنانه یو تپوس کې خپل خاوند وی دا ستا د مذهب کتاب وی او وی شپږ میاشتې زما ستا د واده وشوې تا دا کتاب راغستی شپږ میاشتې کې تا روانه غست نو ما خو وی دا چېرته یو اضافي کتاب پروت دی چې نور کتابونه مې غورځول هغه مې ورسره هم غورځولی دی زوام پلارانو میندو کور کې د قرآن تلاوت کوئ چې د دې وړو وړو ماشومانو په ذهن کې د قرآن عظمت پیدا شي سبا به یې چېرته قرآن د سکول د کتاب په شان راغستی ګوته به یې پکې په منځ کې ایښي ګرځئ به یا به قرآن روالي د تاخ نه بل تاخ ته به یې ورګزار کړي د سکول د کتاب په شان پلاره زما به بیا ګیله ستا نه وي مورې زما ګیله بیا ستا نه ده او پلاره ستا نه مې ده اخو معشوم دی چې پلارې اودس وکړي او قرآن روالي تلاوت شروع کړي بچې به راځي خبرې به کوي او پلار به ورسره خبرې نه کوي دا جي ته خبرې ولې نه کوي ته خو ځان له سبق وې ما سره خبرې نه کوي پلار به یې کښېني چې بچیا دا خو عام کتاب نه دی دا خو د الله وینا ده زه هغې ته ناسم دی کې خبرې نه یي ښه نو بچې به وایي چې ښه دې کتاب کې او د سکول په کتاب کې خو ډېر فرق دی نو هلته قرآن پروت او دلته پلار موبایل آن کړی فلمونه او ډرامې ګوري سبا به دا بچې حیا وکړي چې دا د الله کتاب دی دا قرآن دی یقین وکئ چې په قرآن سره په کور کې ظلم شروع دی ظلم یوه کمره کې قرآن پروت دی هغې کمره کې فلمونه او ډرامې کتې کېږي او قرآن پروت ستا بچی کو قرآن رړتاو کو پلاره دا به ستا ګنی مورې دا به ستا ګنی ته چې کور جوړی ته ځان له بیټک جوړ نه کې ځان له څوم ښکلې کمره پکې جوړه کې پلاره یوه مشوره در کومه مورې یوه مشوره در کومه په کور کې یوه کمره خاص کوی دا به د قرآن کمره وي دې کې به قرآنونه پراته وي نو ته به سبا مړې پلاره ستا بچې به دغې